فصل فی الغسل، یہ فصل غسل کې متعلق دی. فصل کې اوس د غسل ولا خبرې خیوله پس خو غسل وی کنه، غسل وینځل تل شي، د غسل چشتل شي، غسل کولی تل شي. غسل بس هم شای وینځي چې شه هم یې وینځي هغه ته غسل نیل شي. او یو غسل معنی د جنابت نه کوم وینځل کېږي د بدن ماغه تل شي، ماغه وینځلو ته به چنیل شي غسل نه وته. اوس د ځکه مصنف رحمت الله علیه د غسل له کومې مسائل دي کنه او د غسل متعلق څه دي فرض وغیره دی او د سوله فرض د توخلو او د سوله سنت طریقې د توخیل مستحبات توخیلو او د سوله نواقض د توخدلو کنه. او د دې کې هم دا خبره کول غوړي د غسل له کوم فرایض دي دا د تخای هغه نه بعد د غسل ولا سنت طریقې د خیال خو سړی وړاو د سې کوي کنه، وړاو د سې ډیره پیخي ځکه هغه بیان کړه او د غټه بیو د سې لګه پیخي در پسې ځکه ورسته بیان کړله. اوس د غوله سنت خای کنه، سنت نه بعد وچ شي کوي څه د کوم شونه باندې غسل واجبي کی سړی باندې اوس د هغه خای اسباب یا تخای. فصل فی الغسل، دا فصل په بیان د غسل کې د مخکې خبره نه جدا خبره ځکه ولا فصل راوړ فصل جدا کولی تل شي. و فرض الغسل، د غسل له مفروض شیان، فرض په معنی د مفروض دی خامصدر هاکی اول نمبر شی دی المزمزه د خلی کنګلول، خلی ته وبچول په ډکه خلی سره. ول استنشاق دویم نمبر شی دی پوزي ته وبچول چې د منخره پرور سي د کلک ډو کې سدي چې پرې دماغ تر سوال نه دی مکه چلته د رست سرت نه تاریخ شي. نمبر 3 وغسل کسدل کې وغسل لفظ دی وغسل سائر البدن. دریم نمبر چې سړی د او د سوکی کنه او د سره طریقې سره د غسل کې د بیا بهتره خبره چوله کې او د سوکی کنه بیا وروسته ټول بدن باندې بو اچي خي او غز باندې هغه نه بس شیمپو میمپو او صابون استعمال کی پاکي د پرې بل څه شي دا پکې څه شوله فرض شیان شولو. نو د غسل د درې فرض شیان شو خبر چې سړی نه ته پوښي چې غسل کې درې فرض خیاله کا هغه وی چې پکې صابون دی، دویم پکې تلیا، دریم پکې د بدن وینځل. دا خو غسل نشو فرض خو نشو. او عند الشافعي رحمه الله، امام شافعي رحمت الله او امام مالک سی وایي چې په غسل کې خلی ته وبچول او پوزي ته وبچول دا سنت دي لکه څنګه چې په ودس کې دي هغه چې هما سنتان فيه، د خلی او پوزي ته وبچول په غسل کې سنت دي. او دلیل د دې خبرې نسی ګوره لقوله عليه السلام د پیغمبر اسلام حدیث دی 10 من الفطره، لشیان سنت دي. فطرت معنی سمانه ای من السنت سنت دي او لسو شیانه کې به څه ذکر کړي و ذکر من حال مزمزه ول استنشاق اکی د مزمزه او استنشاق ذکر کړي وو. ولهذا دوی چې دا کله سنت شو کنه نو ولهذا کان سنتین فی الوضوء اذا خود شری په د سکیم سنت 14 سړو کې شری غسل غټ شي دي ولا نه مونږ دي چې نه دا خبره خو دې سیده سیده شوان سنت دي کنه فطرت دي خدا په ودس کې دي. او د غسل متعلق مون سره بل قوي نشته د قران کریم کې غلي چې کله تاسو جنوب بین خسف یو کوي ولا نقول تعالی مون سره د الله د قول دی و ان کنتم جنبا، کله تاسو جنابت کې یا خزه د خیز نه ځان سپکي نو فتطهروا خې طریقې سره ځان پاکي. دا صيغه د باب تفاعل نه غلي کنه، باب تفاعل کې شي مشقت ولا معنی موجودي پکې د تکلف ولا معنی موجودي. تفعل يتفعل اصل کې دا تطهر د کنه اته پکې رغلی ده او چې کله تواره شي د پی په ځای باندې تاب په توي باندې بدل کې توبه تو کې نو ځای د پر امزه وسلی برشي اتوهر د سیدا او بیا فارغ لزکه د امزه وسلی نه شي نه د سی وای چې ان کنتم جنبا فتطهروا خزان پاکي. خزان پاکولم دي تل شي کنه چې ټول بدن پکې خ پاکي او ټول بدن اله پاکيږي چې پوزه خله پکې هم صحیح پاکي. نو امر بالاتطهار دا امر د شي خپکي او هو تطهير جميع البدن او دا څنګه ټول بدن صفکه د تخیر خزان پاک خزان خود سینه صفکول چې سترګی ته نه بنا بسي ځکه چې دا خو مشکله خبر ده یا په غوګونو کې خزور لور کې د شي زین ته چلته نه بسلې نشي خو چې کم شان شدي ولا رسول شیا پکیرالو وهو تطهير جميع البدن د ټول بدن پکول پکیرالو الا ان ما تعذر ايصال الماء اليه هغه غشيان شي اغه ذات او بر سوال پکې مشکل دي نه ممکن دي یا سړی له تکلیف پیخيږي نه خارجن هغه خو بد دین وتلی خو نور ټول بدن پکې وینځي. خطا دا د څه خبره کچو د څه کې د شین سنت ځکه په د غسل کې هم سنت وي بخلاف الوضوء په خلاف ته د سچ او د س ممیله د شینه د کنه کې خود تطهیر حکم نه دی ال خود شي حکم دی بل شان دی حکم دی. لان الواجب فيه په د س کې واجب شن شدي الغسل الوجه د مخ وینځل دي او مخ وینځل ته ګوري کنه چې د خلی کې
او د پوزې اچولې کې دا چې د نشته والمواجهة فیهما منعدمة او دغو دوو شیانو کې مواجهه نشته. خدای پاک او د څه کې ویلي چې فغسلو وجوهکم مخونه مو وینځئ که نه او مخ مو چې شته چې د کم چاته مخ ور واړی دې سره مواجهه راځي که نه چاته دې مخ کړو نو ځکه د هلته مخ وینځلو او د خولې سره خو مواجهه نه چې چا طرف ته خوله دې د سره وځي یا پوزه وله وښی ځکه دې کې مواجهه شته نه که نه نو ځکه دې وینځل ضروري نه دي هلته ځکه بیا سنت شولو صحیح ده. دا کم حدیث چې ته ماته راکل کوې چې دغو شیانو په باره کې خو راغلي چې 10 من الفطره نو دې وله مطلب ده ته اوس مونږ ښایي والمرادو او مراد دغې حدیث نه بیماره وه چې کوم یې شفیع صاحب ځان دپاره دلیل ګرځولی دی روایت یې کړی دی نه حالت الحدث هغه نه حالت الحدث مراد دی صحیح ده که نه چې سړي وړه بېودسي شي صحیح ده غټه بېودسي نه ده مراد ولې بدلیل قوله علیه السلام پیغمبر صلی خپل یو بل قول دی هغه زموږ دپاره دلیل دی چې انهما فرضان فی الجنابة چې د خولې او پوزې ته اوبه چول څه دي په اودس کې نه په غسل کې فرض دي په جنابت کې سنتان فی الوضوء په اودس کې څه دي سنت دي. دې خبرې دلیل بیان شو بس مخته دا د غسل ولې چې فرض شیانو صحیح ده فرض شیانو ته بیان شو اوس د سنت شیان ښایي مخته وایي چې وسنته دا غسل ولا سنت شیان څه دي اول نمبر ایبدا المغتسل لمبیدونکي سړی به شروع وکړي فیغسل یدیه لاسونه به وینځي لکه غسل لکینه سو استنجا خو بس یو لګي کوي که نه بیا هغه نه بعد به څه وکړي بدن کې په لیتي کمزې باندې لګېدلې مني یا داسې نور شیان لګېدلې هغه دې ځان نه لرې کړي ووینځي هغه نه بعد فیغسل یدیه لاسونه یې ښه صفا کړي وفرجه فرج یې ښه صفا کړي ویزیل النجاسة په لیتي لګېدلې هغه دې لرې کړي ان کانت علی بدني کوي په بدن باندې چې کله دا شیان وکړي که نه ثم یتوضأ وضوءه للصلاة بیا دا اودس لکه څنګه اودس کېږي که نه که شان دې ټول اودس وکړي خو که خپې پکې نه وینځي ما دې وینځي بیا د اخر کې وینځي که نه که داسې ځای چې اوبه پکې ودرېدي که اوبه پکې نه ودرېږي نو بیا د خپې دې وینځي څه پکې نشته دي کې الا رجلې مګر خپې دې ور مه وینځي ثم یفیض الماء على رأسه هغه نه به دې په دا سر باندې اوبه واړوي وسایر جسدي بیا ټول بدن باندې ثلاثا درې دا معنی ده چې درې ولې لوټه واړه ختم شو بس مطلب یې ده په اوبه دې بدن واړولی که نه سر باندې واچوه ځان وسولوه چې هر ځای ته خو ورسېږي په ړوانې باندې ونه کېږي صرف معنی ده چې ښه بدن وسولوه لوند دي کار ځای ته ومږه بدن بیا هغه نه بعد شوه که صابون وبون استعمال که بیا په بدن باندې اوبه واچوه بیا درېیم ځل چې ښه پاک شي بیا چې کله یې داسې ته وکړي که نه د خپې خو دې پرېښې وي که نه ثم یتنحى عن ذلک المکان بیا د هغې ځای نه لږ سیټ ته شي لږ د برطرفه شي فیغسل رجليه اخره کې د خپې ووینځي اوله کې وینځلي خیر ده بیا یې وینځي خیر ده هکذا حکت میمونة رضی الله عنها همده کشان ته میمونې بیبي د پیغمبر اسلام د لمبولې طریقه ښودلې ده حکایت کړي ده نقل کړي د اغتسال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر اسلام د غسل طریقه خو دلته چې د خپه دې پکې ولې مؤخر کړل څه طریقه ده ولې څه چل دی چې خیر د مؤخر چې پروا نه کوي او کله کله د هلته کې اوبه ودرېدی شي و انما یؤخر غسل رجلیه او د خپې چې رسته کوي که نه وروسته وینځي د دې وجې نه چې لانهما فی مستنقع الماء المستعمل کله کله د خپې په هغه ځای کې وي که نه چې هلته کې ماء مستعمل جمع کېږي مستنقع هغې ځای ته شي که نه چې کوم ځای کې اوبه جمع کېږي لاندې لیکلي که نه مجتمع الماء المستعمل چې دلته اوبه جمع کېږي ځکه پکې بیا خچه نه وي فلیفید الغسل که اوله نه وینځي به پیدا نه کوي حتی لو کان علی لوح حکه یو سړی داسې چې په تختې باندې کېناستو غسل کوي یا په جګکاڼي باندې ناست یا داسې ځای چې هلته کې اوبه وتې پایپ باندې نه بس بیا سره خپې ورسته کوم اوله نه وینځه څه خبره پکې نشته لا یؤخر به دماغه کوي یا لا یؤخر و انما یبدأ اوله کې موږ دلیل چې د نجاست به ځان نه لرې کړي که نه بدن نه ځکه چې نجاست نه کولري ځان باندې اوبه چې دي خو نجاست بیا نور بدن ته رسي که نه چې رپسته شي پلیتي نه د نور بدن هم سره ښه چینېږي ځکه چې وانما یبدأ بازالة النجاسة الحقیقیه د کوم چې په سترګو کتلی شي د نجاست یې ول لګي لرې کړي کي لا تزداد باصابة الماء د اوبو په لندېدنې رسېدنې سره نوره زیاته نه شي د انما سره شي دی سوال مقدر جواب یې ښه که نه دا تو ته یوه خبره مخکې روزي بس ډایرکټ جواب ورکړي د دې لپاره انما استعمالیږي خامخ ته خبره ښه کوي حضرت چې زه خو دې په غسل طریقې باندې پوهېږم ګانه ده خو د نورانو طریقه شوه ښځو هم همداسې ته خو صرف په مسالې کې لږ فرق دی چې د ښځو خو د کوڅې وي که نه زفیرین ځان دپاره جوړوي همداسې ته ګیسوها شوي د کوڅې موڅې شوي د زلفې دو خو کله کله تړلي وي که نه او کله کله ځینو ښځو خلاصې وي یا ځنه کې تاره مچولی شي مزي سره تړي یا ځنه پکې سرې خو لګوي دي چې خلاصوي دي کې خو ډېر مشکلات یې څه وکړو دي دپاره نو اوس همدا خبره کې څه ښځې دپاره دا خبره نه ده ضروري چې په غسل کې څه کړي د خپلې کوڅې کولاو کړي دوره دې وکړي که نه چې داسې طریقې سره اوبه پکې واچوي چې شی څه شي او اوبه یې د ویښتانو بیخ ته ورسېږي
همدا خبر اوس کې وليس علی المرأة ښځې ته نه د ضروري ان تنقض ضفائرها چې د خپله کوڅه کلاو کې په الغسل په غسل کې اذا بلغ الموت کله چې ورسیږي به اصول الشعر ویښتو بیخو ته ولی لقول علیه السلام پیغمبر اسلام ویلي ول ام سلمه رضی الله عنها ام سلمی بیبي ته چې ځان ډېر مه پریښانه کوه ځان پریشانه نه کې یکفي کې تا دپاره دا ډېره ده اذا بلغ الموت چې کله د اوبه ورسیږي اصول الشعر کې ویښتو بیخونو ته وليس علیه همدا چې نه د ضروري دی بني بل ذوائبها چې دا کاو چې شي کې ټولې لاندې کې هو صحیح صحیح خبر همدا د ولې کده چې تور بني ضروري کې کنه د بیا پیری کې چې کاو څه کلی او بیا جوړي لما فيه من الخرج په دې کې تنګي او مشقت ته خاطب چې حضرت سي ته خود شي تکای کنه د ګیره څه ده دي کې خود شه د بیا ندی کول په کار لندول ولا کنه نه ته چې نه به خلاف ده کې کس لاندې لیکنه کړه د په داخل مقدر نه بل پټ سوال رجوتیږي هغه د ختمي به خلاف له په خلاف د ګیره د کوڅې په شان دي نه د لانه لا خرج په سال الماء الى اسنائها دې منځ ته بر سوال خو مشکل نه دي حدیث پر دا د غسل ولا فرضم بیان شو سنت طریقې بیان شو اسمخت سي قال صاحب کدوري اسمخت د غسل ولا کم شدي شیان دي اسباب علل وتیل شي کنه هغه بیني دي چې والمعانی الموجبه هغه اسباب هغه شیان چې واجب کوي ثابتوي سړی باندې للغسل غسل ضروری کوي هغه د شیان دي نمبر 1 انزال المنی د منی رو کوزیدل نازلیدل علی وجه الدفق د ټوپ په صورت کې چې ټوپ وهي والشهوه سره د شهوت من الرجل د سړی نه والمرأه د خزینه دا بیا په دوا صورتونو کې کېدل شي حالت نومي کله کله په خوب کې چې ولا شو شي احتلام شي وليقز د کله کله پر ویخه کې چې په څه طریقې سره کنه شي منی نو وتله شهوت سره ندی سره بیا ور باندې غسل واجبي کې دا ځکه وایي کنه که شهوت سره څه نوي یو سړی را پریوته د دیوال نه ملای اولګي د لغه دی وجنه ولا لاړه ندی سره بیا غسل نه واجبي کې بوج او چت کو یا کله کله کمزوري نه د څه شو شي اقدام کنه به د سره نه کیږي د پکی ولو د پک سمانه ده چې دا شی کیږي ټوب سره وزي خامخت سی وعند الشافعي رحمه الله امام شافعي رحمه الله فرمایي چې خروج المنی کیف ما کان چې د منی وتل چې څنګه طریقې سره هم وی کانا یعنی په سبب سره او که په سبب سره نه وی کانا په دې سره شي کېږي یوجب الغسل غسل واجب کوي اصل کې وجه ده چې پیغمبر اسلام یو حدیث ته غن استدلال کوي چې لقول علیه السلام پیغمبر اسلام ویل چې الماء ځان بوینزي من الماء دوبونه د اول وبونه چې مراد غسل کول یعنی الغسل من المنی غسل د منی نه ثابت چې څنګه وي موږ ته چې نه د خبره نه د حدیث اوله کې وو خرسته به ختم شو ولا نه موږ چې ان الامر بالتطهير په قران کې حکم راغلی کنه چې تاسو خزان پایکل ته کې تیر شو کنه کنتم جنبا فتطهروا نه تطهیر حکم شی دی نه د تطهیر ولا حکم جنوب ته شاملېږي ښا کنه یتناول الجنب د جنوب سړي د پر شامل کېږي یو سړی جنوب نه دی اسی کې چرته را پریوتو یا درون شی او چت کو هغه دی جنمانی نه راړه دي ته اوس نه شي جنوب شي د غریب خو خپل باندې په تکلیف کې پروتو کده جنوب شو شي ملاو شو چا سره او جنابت په لغت کې چې تل شي ول جنابت فی اللغت په لغت کې جنابت دي تل شي کنه خروج المنی شي منی اوزي علی وجه الشهوت د شهوت په طریقې باندې شخوان ور کې مخصوص کې د سینه چې سبلی وجنی یقال لك عرب خلق وی کنه چې اجنی بر رجل سړی جنوب شدي څه معنی د چې جنوب شمانه ده کنه اذا قضى الشهوه من المرأه چې د خزن خپل خجت پوراږي د جنوب ویل شي والحديث د کوم حدیث چې تاسو نقل کړ دی حضرت سي چې الماء من الماء چې وبوزي هغه ته غسل بکای کار څنګه دا خبره سره نه منو دا حدیث به مونږ وی کنه چې دا په دې باندې محمول دی کنه چې الماء من الماء اذا كان بالشهوه دا په نه پکې شتا ده په دې باندې محمول کو سیده یو چې د شروع اسلام خبره ده والحديث محمول على الخروج عن شهوه دا حدیث په صورت باندې محمول چې کله منوزي په شهوت سره یا الماء من الماء دا معنی د سړی په خوب کې یو د شی وګري سده جما ولا کاری کړي خو بینه دی طالبہ په غسل نشته کنه ها چې کله اختلام شي سره دی وبو طالبہ زوی شي غسل واجب وي خیبه مختی کنه صدا شهوت سره منی وتل د څنګه طریقې سره معتبر دي کم ټیم کې معتبر دي چې د منی د زاینه جدا شي اله شهوت پکې ضروری دي کله بهر تر او زیرخ کړه شي اله دا تو سمدا خبره کې ثم المعتبر عند ابي حنيفه ومحمد رحمهم الله د طرفینو فنز دا خبره ده ان في سواله چې د منی روزي جدا شي د زاینه لري شي عن مکان چې کم دي خپل ځای دي کنه علی وجه الشهوت سره د شهوت سمانه
ښځې د شهوات سره راوځي د کم ځای نه سینو سره ځای نه د سړي د ملې سره ځای نه دې ځای نه چې بس راووته لکه نور د شي بنې ظاهر ځنې شي دا شو ځای بنې نو بس دغه سړي بنې غسل واجب شو که وروسته بیا راوځي هغه ټایم کې شهوت نه وي خیر دی دا چا خبره طرفینو وعند ابو یوسف رحم الله امام یوسف چې نه ظهوره ایضا چې دا معنی چې کله ظاهریږي هغه ټیم کې شهوت پکار دی که شهوت نه و نو بیا غسل نه واجبېږي څه معنی سړی د مثلا معنی خې رغش رغې ځان نه جدا شي ډایرکټ سړي ته پته لګي خو دې د مثلا عضو ټینګ نیولی او مثلا هغه ټیم کې پرې نه دوله ورچې نه وروسته بیا رجوت شي چې طریقه استعمال کړی دي سره بیا غسل نه واجبېږي خو دا خبره لکه مختاره خبره نه ده غوره خبره امام یوسف صاحب وایي چې ظهور پکې سره د شهوت اعتبارا للخروج اصل کې د خارجېدل څه دي دا قیاس کې بالمزایلت په جدا کېدلې بنې لکه څنګه جدا کېدلې کې چې ظهور د شهوت عمده شي ته په ظهور کې اذ الغسل يتعلق بهما ځکه چې غسل په همدې سره تړلی دی کنه چې منی د شهوت سره د ځای نه جدا شي او بیا راوځي شهوت سره ولهما طرفینو ته چې نه انه متا وجب من وجه چې کله یو اعتبار سره په دې باندې غسل واجب شو معنی ته نه وتله یعنی منفصله شو د خپل ځای نه په احتیاط او په ایجاب احتیاط پمنې کې چې غسل سړی ور باندې واجب کی دویم سبب د غسل وجبېدل د پر شدي و التقاء ملاقات کې د الختانین د دوه د تشمتیاز زینو ختان الرجل د نر سره تشمتیاز زای صدغه ولا کما حسابي پاسه حساب ده چې د خځې ولا چې د سره کې میلاو شي ټول نه کټول نه ویا کنه لغون سر من غیر انزال چې انزال پکې نه شي بیا سره هم غسل واجبېږي لقوله عليه السلام پیغمبر اسلام فرمایلی دی اذا التقى الختانان چې کله د دواړه حصے د خځې نر ولا میلاو شي وغابت الحشبه چې کومه خشبه ده یعنی ګول ځای هغه چې شي پټ شي ناوزي وجب الغسل نو غسل واجب شو انزل دي سړی نه او بلاړ شي او لم ينزل کنه ویلاړ دواړه صورتونو کې غسل واجب شو او وجه چې ولی انه د شیده د سر نواتل سبب للانزال دا اکثر د منی وتل سبب وی کنه خو کله کله د سی چې و نفسه د دې شی ول د کم ځان د کنه ته غیبا بسر د پسترګو نشي کتلې کنه نه څه کتلې نشي نه څه پته لګي کېدې شي منی وتلی وي چې بس د سر غایب شدي معنی ده چې کېدې شي بس وتلی وي وقد يخفى عليه کله کله دی باندې دا خبره پټه شي چې منی وته کنه تل قله دی کله کله کم وزي نه بیا پویږي پنا کنه فيقام مقامه لهذا د سر نوتل موږ د سی وګرځو لکه دته انزال شو فيقام دا به وګرځو مقامه دغه په ځای باندې صد مسد دغه نائب وګرځو نه به معنا به مخته چې وکدل علاج هم نشيتا د سر نواتل په دبرې د رسته حصے کې دي سرم شګي غسل واجبي کې لکمال سببیه چې دلته کې سبب شته د خوند پکې شته د شهوت سړی وته کېږي واجب علی المفعول به احتیاطا لکه څنګه په فاعل باندې شدا فاعل اندي کار کوي تل شي کنه دی باندې غسل واجبي کنه چې چا سره کړی دا کار هغه باندې احتیاطا واجب کېده شي هغه منی وتلی به خلاف البهیمه ها جانور شلو مدون الفرج او د مخ ته سینې علاوه ک بدن کې پتون متون خېټه سره د شتکاریو کو او انزال نه شو بنی وتلی بیا الته کې غسل نه واجبېږي سړی بنی لئن سببیه الته کې د خوند چې شي ناقصه کم وي خادا شنه بیان شو بل د تشنی بل سبب د غسل د پاره والحیز حیز د حیز شتل شي دم اسود تور بوتل شي ترواله پکې یا شنواله سرواله پکې وي د مناسب ينفذ الرحم صدا رحم نه د بروزي من غیر دا ان خو بیماری پکې نه داسي قدرتي د الله طرف نه د شیطان میلاده لقولی تعالی الله فرمای حتی یطهرنا بالتجدید یطهرنا چې خې پاکي شي څه معنا چې خېز نه پاکي شي بس به چې غسل وکي یطهرنا دل خزان صفه کې خزان صفه کول پچی شي کې غسل کوي وکذا النفاس هم نشته نفاس د بچی پیدایش نه بعد چې کله خزي وینه ودرېږي بیا لام وي دا ور باندې واجب ده بل اجماع په دې باندې اجماع ده خداغه خد غسل ولا هغه شان چې غسل واجبي اوس چې د غسل ولا سنت طریقې وخه کم شانه د بار غسل کول سنت یو سم دا خي غسل کې سنت خې تخیل او خو بل شون دي غسلونه کوم سنت دا د توسخي وسن رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر سند سنت ګرځول غسل چې سړی اولم بيګل الجمعه جمعي منځ د پاره ولایدین د دو ایدونو منځ د پاره وعرفه عربي پورې ځمن ولې حرام د پاره نور او د سم کولې شي د غشانو د پاره دی چې صاحب الكتاب نص علی السنیه صاحب کتاب زده
هغه خو چې سنت طریقه ده کنه ته ویلو کنه سن رسول الله وګوره د سنت ټکه د ته په جوات راوړی کنه خو وقیل ځنه علما ویل شي نه هذه الاربعه مستحبه دا څلور غسلونه څه دي دا مستحب دي همدا چې توسم محمد الغسل في يوم الجمعه حسنا في الاصل امام محمد رحمت الله علیه غټ کتاب لیکل دي کنه ته مبسوط ویل شي الاصل نه ما وته ویل شي اصل نه وته شي مبسوط نه واغه کې د یری دي کنه چې د جمعې ورځې کوم سره غسل کوي دا حسن ده حسن من خبره ده عمده خبره ده وقال مالك امام مالک سوي چې نه د غسلونه شدي واجب دي واجب ولي لقول عليه السلام پیغمبر اسلامي چې من اتل جمعه کم سره چې د جمعې منځ د پاره رزي فليغتسل خامخا دي غسل وکي دا امر د امر وجوب د پاره استعماليږي موږ دې چې نه عدد شوري اسلام خبر وا رسته به ختم شولا ولنا مونږ ته چې قول علی السلام د پر پیغمبر سم دا دلیل دی خبره ده چې من توزه یوم الجمعه کم سره د جمعې زیاده سو کی منځ ته پر ځي په بها دم خبره ده ونعمت خبره ده نو خاده ودی کی خو کاچوک څه شو کی ومنی اغتسل کاچوک غسل کی په هو افضل د دین ډیره خاده و به هاذا پم دی خبره بنی چې تحدیثو کی توفیق ورشي کنه توفیق پکې شي مخالفت او تعارض نه بچ کنه یحملو کم روایت چې امام مالک صاحب نقل کړی دی کنه دا حمل کړی شي دا بم رواخلو ما رواه چې کم نقل کړی ال الاستحباب چې مستحب تنه مراد دی د سیوي چې علی النسخ دا خبره منسوخه شوی دی ابن عباس صاحب روایت کړي د نور زینو کې شته شروع د اسلام کې خلکو اون کپڑے غوستوالی کنه او غرمه په ډیرو خلکو کورونه رسخ کول غټم کې دومره نظامات خو نه وکنه او کپڑے غټي وي ورسته دا شیان بیا ختم شول پیغمبر سم بیا منسوخ چوز دربنې غسل واجب نه دي سنت او مستحب دي خبيث د جمعې ورځې کوم د غسل سړای کې د المنزه د لپاره سنت که د جمعې ورځې د لپاره سنت زنه علماء سد د ورځې د لپاره سنت دي معنی دی کوي سړی سبي ول مې دوکانه دو سنت کې رولو زن ولې سمنا نه دا غسل کدي سبي کړي دي سنت نشه د بلکې المنزه د پاره بوکي کله موږ د پاره د غسل وکو کنه به د مغسر الموزو کوي ته غسل وکو بیا د داس موت کړلو بیا کوي نو به ورکی نه رسي انده خبره ته کوي ثم هذا الغسل بدا جمعې د پر غسل لسوالات عند ابي يوسف رحم الله د امام يوسف په نزد چا د پر د منزه د پر هو صحیح هم د صحیح خبره د زیادت فضیلت علی الوقت ځکه د جمعې المنزه فضیلت زیات د جمعې ورځې دی وخت نه وخت اختصاص طهارت بها او د خبرم د کنه چې وخت اختصاص طهارت بها چې د طهارت خو منزه سره خاص تا کنه او په خلاف الحسن په دې کې حسن ابن زیاد رحمت الله علیه اختلاف کړی دی چې نه جمعې ورځې د پاره ده خامختي چې ول عیدانی بمنزله الجمعه د دوړو د لپاره ول سنت او مستحب د ځکه چې د جمعې په شان دي کې رش ډیر وی کنه خلق پکې ډیر وی نش صفه سترې خلک لري ان په همال اجتماع په دې کې اجتماعي او استحب الاغتسال دي کې مغسل کول لم بدل خدي دفعا للتاذي د لپاره چې تکلیف ونه رسي بالرائحه پسخابوي سره بدن و غیره واما في عرفه والاحرام او د عرفه احرام کې غسل کول ولی سنت او مستحب دي د چې کتاب الحج مخترزي کنه به تعال بیان کو سي پرېدا وسنبينو في المناسك ان شاء الله تعالی خدای پاک نه مدد پکې غواړي مخته قول خدوا شند ته خای کنه شی مزوی یو دی د سیال شي مزیون ودیون د سیال شي مذی ودی دی کې غسل نشته ښه کنه د غدوشانه کې د چې شتل شي یو شی په کې شهوت سره زی مزی په باره کې خالی کنه د شهوت سره وزي او د ودی چې شدا د دې کمزوري دی وجنه ته شمته زنه بعد کاترې غوندي وزي پندي منی غونی روغ دي سره غسل نه واجبېږي سره په داسو سره متيږي لکه سره د تشمته ازیوا کې کنه تشمته زبا د داسې وکړه یا چې بیان شو تلی پند غوندي بس دی بیا داس موت شلو او د شته مسجد د سړی وداس کړه کنه اځي کې شو کتل خزم مزم د شته نو وته بس سره وداس موت وليس في المزي په مزي کې نشته ولودي په ودي کې نشته غسل وفيه ملوزو دي کې سره په دسته د غدواړي کې قول عليه السلام ځکه چې پیغمبر اسلام دي کل فحل هر زناور اصل کې فحل زناور د شدل ته شمره د ځوان سړی هر نرینا هر ځوان يمزي یا يمزي غنه مزيزي وفيها لوزو په دي کې او دسته ودي چې شته شي الغليظ من البول د تشمیز متیز نه بعد سختونه شي وځي کنه پند غوندې شي يتعقب الرقيق منه چې دي کې دا کوم سپوس ونسي دا ولا غوندې سبيږي ډېر دا يتعقب الرقيق منه خروجا د نارم پسې بیا راوځي سیدا په یکون معتبرن به بس اندي باندې قیاس کولای شي ټیک شو د تعریف خایو معنی وي ودی وي وزي مغه تعریفونه خای ودی خو بس د تشمت زنباد شای وزي کنه پند غوندې معنی په شوندې بل شدا والمنی منی د خاطر ابيزو معنی څنګه شاده دا حاثر وي خاصر اغیران تیل شي کنه ساغه د سینه سپینوالي کې پر رسینه شینوالي زړوالي کې رسی او علماء خاصه لیکلي د سدنر ول منی سپینوالي کې وشمر او د خزي ول زیړوي بس دا معنی ده
ابیض سپینه د ینکسر منه الذکر دا چې کله وځي کنه به دې وجه نه د کوم اندام د تشو متیاز زیاده بیا پریوزي بس بیا نه وداري والمذي مزي چې تل شي رقیق دا نرمه غونې پستی وبدي پند ډیر نه دي یزرب یزرب الى البياض سپینوله غونې ورګشتو ده یخرج عند ملاعبه الرجل د کله سړی خځې سره ټوکی ټکاري کې هغه ټیم کې وځي والتفسير عند ملاعبه الرجل اهله والتفسير مسور دغه شنو تفسیر وضاحت شو کړ ده چون رغله عن عائشه رضی الله تعالی عنها شی بی بن رغله ده